بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ضلع صوابۍ پر ملو کلي ډیری چم کې او پروګرام دی تلاش د معذورو، او د معذورو په تلاش کې موږ نن یو داسې کور ته راغلي یو چې هغې کې یو نه دوم نه دریم نه بلکې 15 وروڼه چې کوم دی نو معذوران دي. دا 15 واړه معذوران دي او مکمل معذور دي، په ګرځېدی نشي. دغه ټرایسایکل، دا 2 ټرایسایکل استعمالولی شي، دا 3 بالکل ټرایسایکل کې هم نشي کېناستی. نو مونږ نن دې له راغلي یو او دا د هغه 2 وروڼه چې دي دا سم دي، او دا 15 واړه وروڼه چې دي نو دا معذوره دي. نو مونږ نن دې له راغلي یو او تاسو ته د دې حالات هم بیانو. نو انشاءالله چې زمونږ هم څه کېږي هغه به ورسره کوو، او تاسو ته هم اپیل کوو چې د تاسو نه څه امداد دې سره کېږي چې هغه امداد ورسره وکړئ، ځکه چې دا غریبانان دي. او دغه 2 کاکا تاسو دې خوا راشئ که نه، دا د دې کاکا زامن دي ټولو. نو دغه 2 سم دي او دا 15 واړه معذوران دي. نو د سړي خو یقین نه راځي په غوږونو باندې چې په یو کور کې 15 معذوران وي داسې. او دا خو زمونږ د حکومت دغه دی چې حکومت دې سره مرسته کوي، منډه ترړه کوي. او زمونږ حکومت داسې چې غریب نه هغه شتن وړی اخلي. نو مونږ به دغه شان تاسو ته داسې د کیمرې په سترګه باندې داسې خلک راولو، او انشاءالله چې ستاسو په مرسته به دې سره مدد کوو. نو دې له مونږ د دې دلته یو وړوکی دوکانګۍ غونته دی، نو هغې دپاره له مونږ دا سامان هم راوړی دی. مونږ سره یو ورور مدد کړی د پیسو، نو په هغې باندې دې له مونږ دا سامان واخیستو او راوړو هم وله. نو د دې دپاره خو نن مونږ تاسو سره نه د ټرایسایکل لپاره وایو، نه د ویلچیر دپاره، دې سره دغه سم دی. او مونږ وایو که چېرې دغه د دې دا 2 واړه چې دي دا 2 زامن دا سم دي، نو که د دې لپاره چا د کاروبار دپاره مونږ سره څه امداد وکړو او دې له څه کاروبار روان کړو، او دا یو زوی چې دی دله سم کړی دی، نو که دله د نوکرۍ څه بندوبست کېږي څوک وله کولی شي. خاص کر شیرام خان ته چې کوم دی نو زمونږ خواست دی دا د شیرام خان حلقه ده PK 47. نو شیرام خان ته زمونږ دا خواست دی چې د دې خبر والی دا ستا د حلقې خلک دی، او د شیرام خان دی کورنۍ چې ده نو هغه یاده په دې ده چې هغې غریبو خلکو سره د لرې لرې نه خلک راځي او هغوی ورسره مرسته کوي او منډه ترړه پیسې علاج هر څه ورسره کوي. نو دا خو سر ستاسو د حلقې خلک دی او د PK 47 خلک دی. نو څوک هم چې دا ویډیو وګوري نو دا دومره شیر کوي، زیاته شیر کوي چې د شیرام خان دي ته او هغوی ته دا، او چې کوم حکومتي چارواکي دي چې هغوی ته دا ورسي چې دې سره چې کوم دی نو منډه وکړي، منډه ترړه وکړي. او دغه یو زوی چې لسم یې کړی دی چې دله څه د نوکرۍ غم وکړي، بندوبست وله وکړي، نو دا به دې سره ډېر غټ دغه وي. او باقي مونږ چې کوم دی نو دا هم وایو مثال څوک دې سره امداد کوی، نو مثال داسې دا 2 چې سم دي کوم دې له لوډر واغستی شي یا داسې چنګچي وله واغستی شي، ځکه چې د کم کور کې د یو معذوره پالنه ګرانه او داسې دا په دې کور کې 15 معذوره دي، نو د 15 معذورو پالنه به څومره ګرانه وي. نو موږ وایو چې که دې دا 2 چې دي که دې ته سړی څه کاروبار وکړي یا دا نوکرۍ غم وشي د دې یو، نو دا داسې وشي چې دا مور پلار یې دي نو دوی به د دې معذورو خدمت ته اوزګار شي، دوی به د دې معذورو خدمت کوي، او دوی چې د کور خامخا خرچه ورسې چلیږي چې دې غریبانانو سره منډه ترړه کوي. نو زمونږ تاسو ته چې کوم شتمن خلک دی زمونږ هغوی ته اپیل دی چې دې سره امداد وکړي، او زه به د دې نمبر هم ورکړم، او چې څوک دې سره مدد کول غواړئ نو ما ته وایه، زه به دله د دې نمبر در کوم، دې سره ډایرکټ رابطه کولی شئ. د دې اډرس پته غواړئ هغه به هم زه در کوم. دا ضلع صوابۍ پر ملو کلي ډیری چم دی، دا د هغې ځای دی. کاکا سره به هم لږې خبرې وکړو د دې باره کې. کاکا السلام علیکم. وعلیکم السلام.
کاکا څنګه چې د یو معذوره پالنه په یو کور کې ګرانه یم، تاسو ته 15 معذوره دي د کور کې، نو تاسو ته خو به ډېر تکلیف ډېر دی. لږ تکلیف دی، ډېر جی لږ تکلیف نه چې ډېر تکلیف دی. حاجي او څنګه کلی کور کې چم ګاونډ کې څوک مدد څوک د سر کوي او که نه؟ یاره نه کوي، نه. او څوک د لاغلي دي داسې لکه مخکې څه کسان راغلي وو، شیر رحمان نه که خدای دې قدر عزت وکړي، هغوی سره څه ملګري هم راغلي وو، هغوی پسې لږ امداد کړی، څه سودا مودا راوړې وو داسې، او هغوی وایي چې موږ به دې سره دا کوو، خو بس دا کال نه 2 کاله وشو اندازه حاجي چې لکه بیا هغوی په دې مخمه دا په دې کارډونه مارډونه جوړ کړلو، ثوابه ته به یې ګاډي راوسته، بو به یې تلو، کارډونه هر څه یې ورله تیار کړلو، خو لکه بیا دوباره دغه نه دی کړی. زما په خیال د اندازې مطابق دی له الخدمت فاونډیشن والا راغلي وو، نو د هغې مونږ ډېر شکرګزار یو چې هغې راغلي وو داسې پسمانده علاقې ته، او دوی مدد یې کړی. نو کاکا د زمونږ کتونکي چې دي د هغې نه تاسو څه اپیل کوئ، تاسو ترې څه غوښتنه کوئ وغواړئ؟ بس موږ ته هېڅ نه غواړو چې څه دې موږ ته څه امداد کول غواړي که نه، جی نه هغه دې وکړي. حاجي موږ خو لکه کمزور یو، بس نور څه دغه نشته، پردی باغوان یم، حاجي باغواني کوم، حاجي او بس نور تاسو څه وینئ نو څه قرضه مرضه باندې شته؟ یاره قرضه د الله فضل دی، لکه په نه حساب دغه لږه قرضه را معمولي، دغه 10,000 روپۍ نور څه نشته له خیره. حاجي انشاءالله دغه شان ویډیوګانې به ستاسو مخې ته راوړو د کیمرې په مخ، او تاسو په مرسته باندې به انشاءالله داسې خلکو مدد کوو. تر هغې پورې تر بل ویډیو پورې ستاسو نه اجازت غواړو. الله په امان.